نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زما روټل په جمع درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جمعة المبارك پورز باندې ما تاسو ته دا وې چې د جنازې اصل سلور تکبیرات دا فرض دي او درې پکې مسنون دي درې اعمال دا پکې مسنون دي سنت دي نو کم سړی چې نیت اتړي او دې تکبیر وکي الله اکبر تکبیر وکي نو د یو فرضیت حکم ادا کو به د هغې نه پس ثنا ووي د ثنا نه پس بیا تکبیر دی او د تکبیر نه پس بیا درود شریف فعل او د هغې نه پس بیا تکبیر کول او د تکبیر نه پس بیا دعا ویل مړه ته دعا کول خو تاسو ته په تیر شوی جماعت المبارک په ورځ باندې ما ووې چې دې کې ډېره دعا مونږ ځان لکو او لږ دې مړې لکو راجم شوی هم مونږ د میت په سوچو الله ته جرګه کو نو کم سړی چې بالغ وي بالغ میت د وفات شي زنانه بالغ وي خنثی مشکل د بالغ وي وفات شي نو د هر بلاغت د بلاغت لپاره یو قسم دعا ده دا مسنون دا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان عام معمول کی مونږ ته په اسکولونو کې په مدارسو کې دومره جنازه دعا خودلې شوې ده د دین پس مونږ بیا سلام ګرځو او د سلام نه پس بیا
مړ دفن دعا وسو کته دفن توړي خو بعضې علما یو نور دعاګانې وسلې کړي دا مسنون دي دا دعا هم دا چې کومه تاسو ته ما وویله دا هم په احادیثو کې نقل یو بل دعا دا هم په احادیثو کې نقل اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقي الثوب الابيض من الدنس دا ډېر الفاظ وابدله خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه نو بعض علماء وسره دا دعا هم نقل کړي دا نو بعض علماء دا اللهم اغفر لهينا فمعمول سره دا دعا وای او دا بل وسره یو ځای دا مر سره وای خو زمونږ د فتاوی یو دو کتاب د چې یو په نوم یادېږي شامی فتاوی شامی او یو یادېږي فتاوی علمگیری اکثر چې علما سره فتوا راشي نو ډایرک د فتاوی علمگیری او د فتاوی شامی چې دین اولی کی دا دلیل پیش کې بیا په دې څوک رد نشي کولای نو دې دوه کتابونو دا دعا یو لیکلی دا مونږ تاسو له لازم دي چې دا یو دعا دا ما چې تاسو درا کوم دو دعاګانې ویلې او دا بل کوم دعا دا دوه یو لیکلی دا بیا دې کې تاسو ته پدې کې یو اختلافي دغه وېما جنازه وېم یو فرقه دا هغه بل شانت جنازه کوي څوک ورته اهل حدیث وي او څوک ورته غیر اهل غیر ظواهر وي هغه چې کله جنازه کوي نو جنازه تاسو ته ما په شروع کې وې چې د جنازې سلور تکبیرات دي د دې سلور تکبیرات هیڅ مخالفت نه کوي دا د جنازې فرض دي کچېره یو سره د سنا نه په سورته فاتحه وې تر ولدوالین پورې د لا اله غیرک پورې موضوع وې او دا غینه پس سنا سورة فاتحة وي ولدوالين تک سورة فاتحة وي سوکے بالجهر وي او سوکے پټ وي نو موږ د پدې باندې زمونږ د پښتون قوم به پدې ډېری جګړې کوي وای دا وګوره دا جنازه خدا سي نه ده نو جنازه تاسو مو وی چې په جنازه کې سلور تکبیرات او دا باقی چې کم دي دعاګانې پکې مستحب دي کچا د دې دعا ثنا ویلا او د ثنا نه پس درود شریف تاسو ما ویلو که سړی دغه عام دغه درود شریف بل درود شریف وي بل درود شریف وي خو هغه درود شریف چې کم مسنون دي او هغه دعا به وي چې کم دعا مسنون دي کوم په احادیثو کې ذکر دي هغه دعا چې مسنون دعا دي نو په جنازه کې کومه دا دعا او دعاګانې ویلې نو د دې سره جنازه اس کراهت نرسي زمونږه د مذهب علماء لیکلي دي کچري یو سړی ثنا ویلا تر لا اله غیرک پورې منځوي او د اغه نه پس سورته فاتحه تر ولدوالین پورې وي نو په جنازه کې اس کراهت ناراض
جنازه د دعاګانو په لحاظ سره نور معتبر کیږي چې جنازه کې د څومره دعاګانې وویلې نو نور معتبر کیږي ځکه دې وخت کې مونږ راجمع شویو د مړي د میت په سوچ الله ته چرګه کو چې یا الله زمونږ دا میت مونږ ته کم پروت دی چې د دې سره د مغفرت معامله وکړي او د دې ګناهونه معاف کړي او دا وبخي او جنت ته بوځي نو دا هغه جنازه ده دا جنازه الفاظ دي بیا دا خو هغه انسان چې کوم بالغ وي که زنانه وي او بالغ وي که مرد وي سړی وي او بالغ وي خنثی مشکل وي او بالغ وي نو د هغې دپاره هم دغه دعا ده دغه یوه دعا ده چې کوم موږ په معمول کې دا دعاګانو کوو او دغه جنازې ده چې کوم ماشوم وي یا ماشومه وي کم ماشوم یا ماشوم خلاول ځان په یو څو مسلو باندې پوي کوي ځکه چې موږ د خلک ډېر ټلیفون نه رامیلاوي کوم وخت کې چې دا ماشوم د مور د خېټې نه ژوندی را پیدا شي دلته یو اهم مسله ده کوم وخت چې دا ماشوم د مور د خېټې نه ژوندی را پیدا شي چې دې صرف سا واغه چې موږ ته پته ولګي چې سا یې واغسته او دې په دغه ټیم وفات شي نو څو خبرې لازمي دي د دې به موږ بیا غسل هم کوو دا به لامبو هم دا ماشوم او دې ماشوم له به شرعي نوم هم دو کم اسلامي نومونه دي نوم به ولا هم ایدو او د دې ماشوم جنازه به هم کوو که دا ماشوم وي او که ماشوم وي دا یو مسله ذهن کې یاد وساتئ دویم نمبر چې کومه ماشوم او کوم ماشوم د مور د خېټې نه میت را پیدا شي سا وانخلي نو د دې ماشوم غسل هم نشته د دې ماشوم جنازه هم نشته او په دې به نام هم نه دی نو څه به ورسره کوو نو علما و چې دا په یو کفن کپړه کې راغونډ کو او یو ځای به ول دغه کو د عام ماشوم په شان دی بیا دفن خو نه جنازه شته دی چې موږ په جنازه وکړو او نه چې کم دی اسلامي نام شته چې نام پکې دو او نه غسل شته چې ویلام بو ځکه دا مسلم د ډېر درپېښ راشي خو چې کوم ماشوم د مور د خېټې نه پیدا شو سای واغسته بعضې خلک هم دا وایي تقریبا یو 2 هفتې وړاندې یو ټلیفون راغلی وایي داسې غونته کې وکړو بس بیا پته ونه لګېده وایي اوس څه وکړو نو ما ورته په جواب کې وویې چې صرف سا والي سا چې تا ته اندازه وشي چې دا ژوندی را پیدا شو سا یې واغسته نو د سا نه پس په بیا د دې ماشوم غسل هم کېږي او د دې له به مونږ کفن دفن هم کوو او د دې ماشوم به اسلامي نام امیدو او جنازه به ولا کوو نو کوم وخت چې دا ماشوم وي نو د ماشوم د جنازې همدغه مونږ هغه د بالغینو دپاره یو دعا وویله 2 دعاګانې مې ویلې خو یو انسان له نه ورځي نو بیا دې چوپ هم ودرېدی شي تیر شوی جمعة المبارک ورځ باندې ما تاسو ته یو مسله ویلې وه چې د دې دعا مفهوم که چېرې دې په زړه کې ووایي نو ګوره د دعا دا مفهوم نه دی مونږ په پښتو کې وایو ځکه چې جنازه منشو وغیره دا ټول دا په عربی کې دي دا الفاظ عربي دي مونږ به دا الفاظ په عربی کې استعمالو که یو انسان له دا الفاظ نه ورځي نو دی به چوپ ودرېږي
چوپ ودرېدل در پاره به تل د دې مفهوم بنه بیانې پښتو کې چې الله دا مړیو بخې پښتو کې موږ الفاظ داسې کو یا الله دې سره د مغفرت معاملې وکي او داسې وشه داسې بس چوپ ودرېږي او که چېرې دل دعاګانې ورځي نو د دعاګانې ویلې شو خو مسنون دعاګانې چې کمې په احادیثو کې ذکر دي نو بیا چې کله معشوم را پیدا شي نو د معشوم د پاره به مرد معشوم را پیدا شي یو معشوم ده یو معشوم ده نو د هغې دپاره مونږه اللهم اغفر لحینا په ځای په دغه ځای دعا باندې به اللهم جعله لنا فرط وجعله لنا زخرا وجعله لنا شافعا ومشفعا دی ورکوټه کتابونو دا ذکر کړی دي او چې کله معشوم را پیدا شي نو د معشوم نه پدې کې مؤنث په کوتا او په کوم د الفاظو کې بتا اضافه کو دا ګرامري خبره دي خدا ستاسو دا علم غواړي اللهم جعلها لنا فرطا وجعلها لنا زخرا وجعلنا شافعه ومشفعه مؤنث الفاظ لم دا هغه د دعا کې مخکې مذکر الفاظو د معشوم د پاره دعا چې موږ غوښتا او دلته کې خو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ د معشوم په دعا په دې الفاظو کې مونږه سووي د دې معشوم الفاظ څخه د زموږ استاد عقیده د ټولو مسلمانانو عقیده ده چې نابالغ معشوم د دنیا نه رخصت شي نو دا ډایرکټ جنت ته ځي دا جنتی په دې باندې ډېر احادیث راغلي دي او ډېر واقعات په بنا دي خو ټیم نشته ما و تاسو ته بیان کړی خو ټیم نشته ډېر واقعات دي په دې باندې نو زمونږ استاد د عقیده دا معشوم چې کله نابالغ معشوم وفات شي دا معشوم هم د الله سره جګړالوي د الله ویال الله ته منت او زاری کوي ویا الله زما د مور پلار وبخي دا جنت ته داخل کې زره د مور پلار نه خوا کېږم دا د مور پلار نه خوا کېږي کدا د مور د خېټې نان لقمه ولې جدا نشي بعضې وخت انسان د مور خېټه کې لقمه جوړه شي معمولي غوندې کې ټوکړه جوړه شي دا ټوکړه ضایع شي همدغه ټوکړه هم ورځ په قیامت باندې الله رب العزت ته د خپل د هغه والدینو شپارس کوي او زارک کوي د الله سامنے چې یا الله زما د والدینو سره د مغفرت معامله وکړي نو په دې کې د معشوم د پاره مونږ دا دعا ځان لغواړو الباز د سره چې الله دا معشوم زمونږ د پاره د امت د پاره د ټولو مسلمانانو د پاره د والدینو د پاره د شفاعت زر شافع او مشفعا شپارسی وګرځي مونږ راغلیو یو جرګه د معشوم تا در سپارو خو یا الله دا معشوم زمونږ د پاره د امت د پاره شپارسی وګرځي ځل کې یو خبره یاد ساتئ مونږ چې کله دعا لاله شو په خپل باندې زمونږ معمول لاول داسې نو اوله کې ناپوهي وه او زه هم بعضې وخت کې د دعاګانو کې ناست یم دا دعاګانې چې کېږي نو موږ به ویل یا الله ویې بخې د ماشوم دپاره موږ دا ډېر مشران به ګټې او ډېر تعلیم یافته خلک راشي او ډېر غټ افسران هم وي بعضې وخت کې نو هغې اصل کې ناپوهي د پهچانه نه پهچانه ولې نشته خو هغه وخت کې د هغې دماغ هغه شانتې کار نه کوي نو دعا چې کوي والدینو میت دپاره راغلی دعا دپاره راغلی و یا الله ویې بخي ذهن کې یوه خبره یاد ساتئ ماشوم سره ماشومان چې څومره نابالغ وفات شي هغه ټولو سره د الله د مغفرت معامله ده هغه الله بخلی دي نو موږ تاسو چې چېرته دعا لزو په دې به بیا تاسو انشاءالله که خیر و زندګي و ژوند د اختر نه پس خبره کومه زمونږ معمول چې دا څنګه د دعاګانو دی او دا 3 ورځې د مړي سره تعزیرات کو رازو ولا نو دا ترتیبات او به مړ وارثات د میت چې کم دی هغه غریبانو لاسونه اوچتې وخته کوي
دا اسلام دا نشتا خو په دې به ان شاء الله تاسو ته خبره کوم په دې به تاسو د عربستان بحثم کوم د مصر او به خصوصا زمونږ بری صغیر پاکستان هندوستان او افغانستان دا خطه په دې به تاسو ته ان شاء الله بحث کوم عید کې بعد ان شاء الله. نو موږ تاسو چې کله د معشوم یا د معشوم نابالغ دواله تعذير د والدینو لاله شو ورسول ورشو نو موږ تاسو په الته دعا کو چې دعا کو یا الله پروردگار دا معشوم دا والدینو د پاره د شفارس یو ذریعہ جوړه کی هغه شم شفارس دی او یا الله د امت مسلمه د پاره شفارس جوړ کړي زمونږ د پاره شفارس جوړ کړي نو موږ به د معشومان داسې دعا کو او چې کله یو بالغ هغه نور تاسو ته وي چې بالغ وفات شي نو هغه د پاره به موږ دعا د مغفرت غواړو د پاغزه کې یا الله د مغفرت معامله وسره وکي ورسول صبر جمیل ورنصیب کې او چې کله معشوم وفات شي نو دا غیر لپاره موږ دغه دعا الفاظ کو یا الله پروردگار د سرا د معشوم او د معشومه د ورځ په قیامت باندې د دی والدانو د لپاره شفاعت جوړ زیر کې یو خبره یاد ساتئ د چا معشوم او معشوم موږ ته ډیر غم ظاهري بعد وخت وفات شي حالان کې دغه بشوي موږ سره پالل زندگی پاللی غم مرحزی د موږ خو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هغه چې کم دی هغه په هم د جړه وانت کې شکل اختیار کړو انسان له سوچ دغه راځي خو کوم وخت چې زمونږ معشوم یا معشوم وفات ځکه چې موږ د ټول دنیا د دنیا نه رواني د ټول مخلوقات د دنیا نه رواني زندگی باندې دا نو دومره غم به مونږ نه ظاهرو چې جړاګانې کو فریاد کو دا معشوم او دا معشوم ورځ په قیامت باندې د دی والدینو د پاره غوره جنت ته یو توخزي د دې د پاره یو توخزي د والدینو د پاره ورځ په قیامت باندې شفاعت کوي الله ته به منت او زاری کوي چې الله زما د والدینو سره د مغفرت معاملې وکړي نو دا زمونږ او تاسو د پاره د جنت یو توخه ده چې بعد وخت کې لاړ شي نو ان شاء الله دا خبره مې ته وکړه دا بس د جنازې او ترتیب مون د جنازې دا په موږ او تاسو باندې لازم دی چې دا زده کو موږ او تاسو په دې کې کوتاخی نه کو لازم دی چې موږ او تاسو د الفاظ زده کو د جنازې اوس الحمدلله د اس په پښتو کې کتابونه راغلي دي په اردو کې شته او په عربي کې شته موږ او تاسو ته دا ترتیبات د علم د منځونو دا ډېر آسان کړی دي واضح ترتیب راته لیکل دي نو موږ او تاسو له فقار د تجدا زده کو او دا یو سړی دا نه و چې زنه شمس د کوله هر سړی زده کولای شي او الله رب العزت اسلامي چې څومره ارکان دي الله و چې دا ما آسان کړل د خپل مؤمن بنده د پاره نو دا یو څو خبره دا موږ تاسو د ژوند په معاملاتو کې راځي معاملات د جنازه دا موږ تاسو د ژوند سره منسلک خبره د موږ تاسو یو بل جنازو لز او تاسو مو چې ډیر الفاظ د دعاګانو په موږ تاسو ځان لغواړو نو الله رب العزت موږ تاسو له پدې باندې اعمال او توفیق را نصیب او الله رب العزت موږ تاسو له فوهر را نصیب